الرحمن الرحیم. سبق نمبر 47 المدبج و روایت الاقران. دیزنا مصنف رحمت الله علیه مدبج حدیث متعلق ته خبر خیس مدبج چشتل شو بل روایت الاقران هم عصر علماء اساتذه روات حضرات ملګری سی اقران نو تل شدی مغول روایت ته تعریف الاقران لغه الاقران جمع قرین. قرین منا الصاحب المصاحب ملګری تل شکما فی القاموس. اصطلاحا معنا دي د الروات المتقاربون في السن والاسناد. په اسناد کې یا په عمر کې برابر روات سره نږدې مغتل شي. تعریف روایت الاقران ايروي احد القرينين عن الاخر. يوم الجرد بلنا روایتو کې دي تل شي روایت الاقران عن الاقران، روایت القرين عن القرين، روایت الصديق عن الصديق، روایت المصاحب عن المصاحب، روایت الرفيق عن الرفيق، روایت الزميل عن الزميل. مثل روایت سلیمان التیمی عن مسعر ابن کدام فهما قرینان. وسوګر دي چې سلیمان تیمی روایت کې دي چانه مسعر ابن کدام نه دوړه ملګری، لیکن لا نعلم مسعر روایت نه تیمی خود سي متپات نشه چې مسعرم تن روایت کړي کنه دي کړي خو سلیمان تن کړي دي. تعریف المدبج دبج يدبج التدبيج باب تفعيل صيغه مصدرنا اسم مفعول صيغه ده لغه اسم مفعول من التدبيج. التدبيج معنى ده بمعنى التزيين خيست کول شتا خیست و جمال ورکول. والتدبیج مشتق من دیباجه الوجه. تدبیج لفظ دا دبج نوتل دبج شي ملو کول سره کی لکه حسن شي تور زیات کی او وتل دي چې شنه مشتق د دیباجه الوجه نه. دیباجه الوجه دی مخ ول دواړه ډوتونه او دی مخ ول دواړه رخسار ننګای تل شي دی مخ ول صافي تل شي دوی صافي اي الخدين. وكان المدبج سمي بذلك. مدبج تذكر شي تل شي چې تساوي الراوي والمروي عنه. شي رويتي مروي نو سره کې برابر لکه څنګه د دوړو وجودونه دواره رخصار سره کې مخامخ او برابر دي وزن یو سیس کې دي كما يتساوى الخدان. اصطلاحا يروي القرينان كل واحد منهم عن الاخر يوم الغرد بلنا رويته کی سره کې. امثله المدبج في الصحابه فالصحابه کې ولوګره لکه روایت عائشه عن ابي هريره او روایت ابي هريره انشه ایشی به د براران رت کړي بل ځکه براره د ایشی نه کړي دي. في التابعين روایت زهري عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله عليه روایت عمر بن عبد العزيز رحمه الله عنه الزهري لکه عمر صاحب ته چانه کړي دي زهري نه زهري د عمر صاحب نه. في اتباع تابعين پتہ تابعين کې روایت مالک عن الاوزاعي روایت الاوزاعي عن مالک مالک سید اوزاعي نه کړي دي بل ذکر اوزاعي د مالک نه کړي دي. دو بخسره کې دا نه کړل چیرې د امانه درجه کې برابر دی یا لاندې دا وغیرہ چې صحیح کاسوا دل وا او شرایط ورکی وا او شو ثقه متقی وغنه بیا خستو. من فوائده فوائد د دې الله يظن ازياده فی الاسناد. په اسناد کې شرط زیاتوالی ګمان څوک ونه کی د پاره الله يظن ابدال عن بواو چې دا عن په واو سره څوک بدل نه کی چې ته ماتوب په لې جوړ کی بلکې د خو عن وی کنه اشهر المصنفات وی. المدبج لدارقطني رحمه الله په کې دا کتاب دی مشهور. بل دی موږ سره روایت الاقران لابي الشيخ الاصبهاني رحمه الله. بل موږ سره اصطلاح ته السابق واللاحق. سابق چشتل شي لاحق چشتل شي. تعريف لغة السابق اسم فاعل من السبق بمعنى المتقدم مخيتل شي. واللاحق اسم فاعل من اللحاق لحاق لحق ومعنى المتأخر. والمراد بذلك مراد تندادا الراوي المتقدم موتا والراوي المتأخر موتا. سابق اختل شي مخي وفات شي لاحق ورپسې رست وفات شي. اصطلاحا اي يشترك في الرواية عن شيخ اثنان تباعدا ما بين وفاتيهما. شي دوا کسان وی راویان وی دیو شیخ نه په حدیث اوریدل کې شریک وي سره خو یو بیا ورسته وفات شي بل پکې مخکې وفات شي. لکه دوا کسان دیو سړی نه حسابه کېلی او سره کې شریک وي په دې کې خو ورسته دواړو کې یو مخکې وفات شي ورسته وفات شو. مثاله محمد بن اسحاق السراج اشترك في الرواية عنه البخاري والخفاف. محمد بن سراج اسحاق وګورئ دي کې روایت کې څوک څوک نشر دي بخاری سیبم تینا روایت کړی دي خفاف سیبم کړی دي. وبین وفاته 137 سنه او اکثر. دو وفات منځ کې څومره دي یوسل ودرشیا زیات کلونه دي. الامام مالک سے تو اشترك في الرواية يعني الزهري واحمد بن اسماعيل السهمي. په روایت کې دي نه چوک زهري وغیرہ
شریک تی و بین وفتیهما 135 سنه وفات څومره سي 135 سال منځ کې د لئن زهري رحم الله توفي سنه 124 امام زهري رحمت الله علیه سلسله رشکی وفات شیو یو سلسله رشی هجری کې وتوفي سهمی کله وفات شیو سنه 259 نه 259 نه 124 بسه خپل به د تخکاره شي څومره کېږي ولې که مخامخ 4 به د 9 لاندې ولې کې 2 به د 5 لاندې کې 1 به د 2 لاندې ولې کې 5 4 او بسه د نونه 15 پات شو 5 علي مو سره 2 د 2 دی 5 9 بسه 3 پات شو 5 دی 3 35 شو کنه 35 او 1 نه 2 نه 1 بس 135 سال راولو 135 وتوضيح ذلك وزخد النزوري رحمه الله اكبر سن من مالك امام زهري رحمه الله عليه د مالک سره عمر کې زیات لانه من التابعين چې زهري سره خو تابعين او مالک من اتباع تابعين امام مالک رحمه الله تبع تابع دي روایت زهري عن مالک د زهري سره چې د مالک نه روایت کړي تعد من باب روایت الاکابر عن الاصغر د کم باب نشمرل شي اکابر عن الاصغر ولا خبره ده کما مر مخکې ترش الاخینی په ټیم کې ان سهمي اصغر سن من مالک سهمي سره خدا مالک سیب نه موړو کې هدا بالاضافه لان سهمي عمر طويلا بسهمي سیب عمرم ډیر زیات وزنه کسانو سالونه پس زیات عمرې اذا بل عمر نه 500 سنه شکل عمر سالو تر ذلك كان هذا الفرق الكبير بين وفات ووفات الزهري زکه د دې وفات کې د زهري سي وفات کې ډیر فرق دی مانس کې وبالتعبير نوضح دين واضح تعبير لو غره فإن الروي السابق يكون شيخا لهذا المروي عنه کله کله دسی چې د کوم مروي څخه د چانه چې روایت کړي دي کله کله سابق هغه د پر شیخ جوړ شي اما کې چې کوم وفات شو دا کنه د مروي عنه د پر شیخ وي والراوي الله يكون تلميذا له د کم چې تن روایت کړي دي تلميذ دا له هي ورسو وفات شي کنه وای شو هاذا تلميذ طويلا کله کله تلميذ ډیر ټیم تیر کی دا قرانا شو سره کې ملګریم شو کنه یو بل نه روایت کو عمر کې به ضروري نه درمشه چې عمر کې متسوي کله کله عمر شانه کې متسوي سند وغیرہ کې من فوائد د سابق ولاحق نه څه फायदा ده تقریر حلاوه علو الاسناد في القلوب د علو سند لچ کوم خوګوال د غزړه ته کوزول داغه مضبوطول تقریر کول نمبر 2 پیدا د الله يظن انقطاع سند اللاحق سو د ګمان نه کې لګد لاحق ولا سند منقطع دي اشهر المصنفات به کتاب مسرشتہ کتاب السابق واللاحق للخطيب البغدادي رحمه الله الفصل الثاني معرفة الرواة وفيه 21 نوع من انواع علوم الحديث ودا فصل ثاني کې مونږ رواتو پیژنګولي غوړو خودي کې یوش پر قسمونه د علوم حدیث ولا تخای وهي غدادي مصطلحات حديث لكغور معرفة الصحابة معرفة التابعين نمبر 2 معرفة الإخوة والأخوات خيندورونو بجندل ديغو نمبر 4 معرفة المتفق والمفترق يا متفق والمفترق متفق ومفترق شتل شي متفق منه خو اتفاق مفترق منه فرق کی رغلي مفترق وي افتراق رشخ بالمنزي نمبر 5 معرفة المؤتلف والمختلف جوړ سره کی خوري ته مختلف شي مختلف شي جوړ سره کی نه خوري نمبر شي معرفة المتشابه متشابه چې معنی بن سره نه پیږي نمبر 7 معرفة المهمل مهمل چې محال پکې کړي شي پرې خیر کی معرفة المبهمات مبهم پیژندل مبهم څو به څنګه رہی نمبر معرفة الوحدان یو واحد رہی نمبر 10 معرفة من ذکر باسماء او صفات مختلفه اگر وین چې مختلف نامو یا په مختلف صفات سره یا صرف نامو سره ذکر وي نمبر 11 معرفة المفردات من الاسماء والكنى والالقاب مفردات پیژندل دي اسماء ولا نامي کنا من کنیتون القاب من لقب نمبر 12 معرفة اسماء من اشتهر بكناهم من اشتهر بكناهم یا اشتهر بكناهم چې کوم کسان په کنیت سره مشهور دي په نوم سره د مرنه مشهور هغه پیژندل نمبر 13 معرفة الالقاب زنه په لقب سره مشهور دي نمبر 14 معرفة المنسوبين الى غير آبائهم چې نور طرف ته منسوب یا ابا ته نه منسوب نمبر 12 معرفة النسب التي على خلاف ظاهرها چې کوم خلاف ظاهر کم نسب مشهور وي خو بل خو مشهور بل شاندي نمبر 16 معرفة تواريخ الرواة
راویانو ولا تاریخ پیژندل. نمبر 17 معرفة من خلت من الثقات، په ثقاتو کې مخلوط شي خلط رغلی په شیزین حافظي وغیرہ کې. نمبر 18 معرفة طبقات العلماء والروات، راویانو ولا طبقه پیژندل. نمبر 19 معرفة الموالي من الرواة والعلماء، علماء راویانو کې موالید. نمبر 20 معرفة الثقات والضعفاء من الرواة. نمبر 21 معرفة اوطان الرواة وبلدانهم، شهرونه وطنونه پیژندل. خامون په کې دا خبره کې چې دلته به د کیسیانو تعریف دلکو. اوس بیا تفصیلا حضرت مصنف رحم الله د ټول ول تعریف کې اخیره پوری چې دا د کسان دي او د شیخ شیانو ته دا نه اخیستل شي.